زما عزیزانو سلیمان علیہ السلام یو ډیر عظیم پیغمبرو او داسې پیغمبرو چې کوم شان د تخلا ورکړو دا په نورو پیغمبرانو ته نو ملاو تمام پیریان او دیوان د تابع کړي د تخت په هوا استقبال به چې کوم ځای تحقیق او د شو پیریانو کولو او دغه پاسه سوره به څه شي څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول دغه تابع دا مارغان به پیداسي تخت د پاسه چتر روانو سوره به دوی جوړ کړي او تخت به په هوا روان دا د شان یو ورځ د یو مارغه خالیو چې هغه مارغه ته هدهد وای مونږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو په دې سره دا ستړی وغوڼه د دې هدهد ځای خالیو چې تخت کې خو هدهد مارغه راو وختو چې ته چرته غایب وې د دې سړی نه ونیو او تاسو دې چګای ورکا امارغه ورته څه وایي چې او سليمان دا غیر زنو یریګه چې تا غوندې ډیر پیغمبران بم پاغ اورز ورته پیشوي لکه ځنن تا ته پیش ما زدي د وختو نه نیولم زړه دې را توران کړو یو داسې ورځ براشي چې تبم خدای ته پیش سليمان عليه السلام زر پرې او د هدهد مارغه معافي وغو چې ما معاف کا په ډېر عاجزه ورته بیا وایي چې چرته تللی ورته او سليمان دې یو داسې خار خبر مې در تر وړې دې چې ته خبر نه تا ته پته نشته کوم څه و شهر سبا نرالم داغه خار بادشاہ چې د هغه خزه د بلقیس نامه ده عظیم تخت لري قرآن کې راځي ولها عرش عظیم یو عظیم تخت ناشته دا غیلان دي 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې یو لک جنگی فوج او عبادت د نور کوي د سپوږمۍ کوي دا عبادت ته او دې تخلې وي سليمان عليه السلام سوچ کو چې ها خدای نو هغه بادشاہ ته زما یو خط یو خط ورته دي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سليمان یعنی قصرف سليمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه بخون کې مهربان دی څورته وی انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتوني مسلمین ما سره به زور ازمایي نه کوي
زور ازمائی کولای شي او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمان شه د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي دا سر په داو لګول دي پر سره دا کار چرته کولی چې د خدای هدایت نه خط بوری سو نہ ڈاک سسٹم شتا نہ ڈیلکس سسٹم شتا اوس نشتا خط بسو کړی سلیمان علیہ السلام حدود مارغه ته وی چمته وړي دا خط بتوړ څوک چې د خدای شي هغه ته د راخانو ضرورت نه داغي داګیتو مارغان کوي دا خط ویلی کلو سو حدود مارغه ته پغاړه کې واچولو اول وخت شهر سبا ته چلاړو کمرې باندې دا دننا پتخ پرتاوا ودوا پاس نه پروشندان کې دا مارغه ورننه وته او دا خط یو پسینه ورته غلې غونډې کې مارغه بیا په دغه کې ناشته روشندان کې تماشا کوي چې دا اوسراوي خشي چې دا وګوري دا چې را پاسې دا چې دا خط یو کتو او غوډ لاړو کارو فورن پلا کابینه رو غوښتا جرنیلان چې دا خط راغلی د سليمان عليه السلام د طرف نه څنګه چلو جرنیلان ورته سوي وای چې جنگ کو هغه نه جنگ نکو دا چې چا خط راغلی دی د باندې تجربه کو توفه ورلیګو ډالای که بادشاہي نو په توفه او ډالای به چپش بس غلې بشي او که پیغمبري نو بیر اسلام نه به ناراضي کیږي ویلټی توفیق او ډالای بلقیس ورولې غلې سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام ته چډالای ورغه ټوله واپس وی ورتوای چې ما د سشي دعوت درکړې نه هغه په قبله کې نه پرېدم دینا چې توفیق او ډالای واپس رالی بلقیس ویلې چې دا پیغمبر دی انسان هم دیته وي او انسانیت هم دیته وي دا پیغمبر دی نو بلقیس جواب راولېږلو چې زه په خپله درځم بلقیس را روانه شوه سليمان عليه السلام ورته د پیریانو او د دیوانو پیرې په لاره کې ودرولې وي او استقبال دې دیو رالا او سليمان عليه السلام ځان سره په تخت کې نوړل ویلې وایا د بلقیس الفاظ قرآن نقل کړی دي چې بلقیس دغه وخت کې سليمان عليه السلام ته څه وایي ورته وی چې قالت رب انی ظلمت نفسی
قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت اللہ فرمائی ویلی بلقیس رب انی ظلمت نفسی، اے خدایا ما دمر موده چې د غیر الله عبادت کړي ہو نو پزان میں ظلم کړي ہو، تانا بغیر چې ما د بل شي عبادت کولو نو ما پزان ظلم کړي. خزه دیتا وي اس اسلم تو اسلام روڑم مع سلیمان و سلیمان علیہ السلام باندھی، لیکن للہ رب العالمین دا اسلام پا سلیمان دا یری نہ راوڑم، خدا تا دا پارے روڑے. یو خدا چې دنه زوی لري دمنو مسلمان شو نه، دا اسلام تا د پاره. بل یو خبر اخر کې واوري، د دنیا د مفاد د پاره کله مونږم په غضب اخته شو چې د خزي باچي شته کنه په اسلام کې. د خزي باچي ولی وی بلقیس باچا نه وس نل تاسو مولانا سیدی او خلدین چالا کدا او کرتیم ډېرې درځي، خلک به وایي چې رښتیا وایي بلقیس بادشاہ کم ځای وه. بلقیس خو بادشاہ نه وه، بلقیس خو بادشاہ وه او راله او د سلیمان غلامه شوه او ایمان یې پرې راوړو او ټول سلطنت یې پرېښو د یو الله او د پیغمبر په شان باندې ارس قربان کرو، ایمان راو. بلقیس خو بادشاہ نہ ہوا. کلا کلا با سلیمان علیہ السلام ہم خوشطبی کو دا ہدہد مارغه چې څو وخت کې د سلیمان خبر وړو بلقیس ته او دا لین سیٹ شو بالکل، نو هدهد مارغه سلیمان علیہ السلام ته چې زستا دې ټول حکومت ته دعوت کوم. نو هغه ورته وایي چې ټول نظام حکومت ته دعوت کول ویلاوج ویلکم ځای کې ویلې د سمندر په غاړه کوم. سلیمان علیہ السلام فرمائل چل کر راځي نن د هدهد دعوت ته. سمندر غاړه ته ټول نظام سلیمان بوتلو او د پاس په هوا کې والوتو او یو ملخ نیو. ملخ پیژنئ؟ ملخ نیو او هغه د سمندر پر وغورځولو. ویلی جی دا ملخ وخه ده او دا سمندر چې دا خوروا ده. نو د قوم ته دی وایي چې کچا ته تیکاو نه رسي نو دا خوروا اوس کوي. ان فاتك اللحم فاشرب المرقه، کچاته فکر نه رسینو دا خوروای وسکي. سليمان عليه السلام خندل او ټول قوم په ډېر خوند سره دا شی محسوس کړ. تاسو خیال راغی نو اړینه داو چې خوشطبی و د انبیاء په مجلس کې هم کېده. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا وایي چې ملخ حلال دی، دا یاد لرئ
چې دو سیزونه بغیر د حلالولو نه حلال دي، یو مه او یو ملخ. دې ته د حلالولو ضرورت نشته. مه چې اوبو نه راوباسي څوک حلالوي نه، خو بس چې ساتي وځي هغه حلال دی، خوراکي جایز. دغسې ملخ هم اوس دا ولي بیا حلالولو دواړه جایز دي؟ نو دا بیا چانه پوښتنه وکړه. دا ونې دي. اوس تاسو په دې څه پوهېږئ چې دا ونې چې دي د موسم په وخت کې په دې ونو کې هم ښځه او نر شته. په دې ونو کې په دې کاڼو او بوټو کې هم ښځه او نر شته. څنګه چې د روح والاو اشیاء کې ښځه او نر وي او د هغې منځ کې رابطه او تعلق وي، داسې د جماداتو په منځ کې ښځه او نر وي. ما ته وګورئ، دا ونې دي ونې. که تاسو خیال وکړئ چې موسم راشي او د ونو د بهار موسم راشي نو سیلای راشي، نو د سړی ماده چې ده د نر بوټي ماده چې ده هغه د هوا اوچته کی او د ښځې بوټي څانګوله یوسي. تاسو خیال راکړئ، هوا د نر بوټي ماده اوچته کی او د ښځې بوټي څانګې له یوسي. نو ښځه بوټه چې ده د هغې مادې په وجه هغه بلار بشي، چې هغه بلار بشي نو بیوی ونیسي او پاڼې ونیسي او کولاوېدل شروع شي. دغسې جنسي تعلقات چې دی په دې کاڼو کې دا هوا، لکه تاسو خیال وکړئ قرآن کې راځي د سلیمان علیه السلام تخت په لاره روان، نو د میګو کې خپل حکومت ته میګو کې، نو د میګو بادشاہ چې دی هغې حکم وکړو چې ټول میګي سورو ته ننوځئ، د سلیمان تخت روان دی، لا يحتمنکم سلیمان و جنوده، اسنه چې داغه فوج تاسو پایمال نه کی چرته. نو هوا دا خبره د میګو د بادشاہ او چټکا او یو وړاو د سلیمان علیه السلام په دی وخت کې وکړه چې د میګو بادشاہ دا حکم کو میګو ته سلیمان علیه السلام حکم کو چې دا تخت کې دی، تخت کې خو د میګو بادشاہ راوغوښتو، ویل زه درته ظالم ښکارم چې تا دا حکم خپل فوج ته وکړو. اوس د میګو بادشاہ وکړه، که د میګي بادشاہ هم نو عقل ته وګوره، ورته وایي چې صاحب ما دې دپاره حکم نه دی کړی چې سلیمان تاسو پایمال نه کړي، ما د دې وجې حکم کړی چې د سلیمان تخت روان دی، هسې نه چې او زما قومه تاسو د تخت په تماشه شئ چېرته د خدای د ذکر نه غافل نه شئ. بادشاہان چی نو خدای ولا عقل هم ورکړي، میګی دی. او سلیمان علیہ السلام ته داسې جواب ورکړي چې نه جی ما د دې وجې نه وویلي چې تاسو پایمال نشئ، ما د دې وجې وی چې د تخت په تماشه به شئ او د خدای د ذکر نه غافل نه شئ. قوم له مې ځکه وویل چې سوړو ته ننوځئ. تاسو خیال راکړئ. نو عرض مې دا و عزیزانو چې بادشاہان د زمانه د عقل منباوي. بلقیس وګوره بادشاہ 12 جرنیلانو ته لاندې جنگي او یو جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج
د سليمان عليه السلام اطلاع چې ورله جرنیلان وویل چې جنگ کوو ورسره په ورزو بلقیس ښځه وه او بادشاه او عقل پکې و هغې نه اول به توفه او ډالۍ ورلیږو که بادشاهي په توفه به راضي شي نو چپ بشي که پیغمبري په توفه به نه راضي کېږي بغیر د اسلام نه او جنگ ابتدا نه ندي کول پکار نو عزیزانو عرض میں داو چې واحد ذات د پروردگار عالم دی چې هغه تربیت کوونکی د عالم دی نو عرض میں داو چې وما تدری نفس ماذا تکسب غدا ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کوم زما انجام به سبا لڅي دا یې چاته پته نشته په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي اسباب د کلونو بنه جوړه دم امیدم سودا پکې وما تدري نفس بأي ارض تموت الله فرمایي چې نفس تا د دې علم نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي زه به چرته مړ کېږم ما نه به سا کم ځای وځي هیڅ چاته دا پته تاسو ته بادشاهانو د زمانه ته هیڅ چاته پته نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې سلیمان علیہ السلام تقریر کولو قوم ته او یو بوډا سړی پکې ناست اسرائیل علیہ السلام دی جلسه تراغه او دی بوډا ته دا سډیر کته دی بوډا ورته ویلی چې صاحب دا څوک دی وې دا د مرګ ملائکه ده ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده د خدای خاطر وکړه دا د کته می خوښ نه دي ما لډه روان ګوري او ما د دې زینا چرته بل زه ته بوزا دا واقعا اوس کېږي په شام کې سلیمان علیہ السلام باد ته حکم کو دا بوډای روچت کو د شام نه هندستان ترو اسرائیل نے تپوسو کو چې دی بوډا ته دی ولی دا سکته وی د وجه د ډېر تعجب نه د دې وجه مې ورته کته چې ما ته حکم شوی دی چې دی بوډا نه روح والا په هندستان کې او بوډا ناسته په شام کې او کل بلس 15 منټه پاتې دی هغه ټیم کې چې کوم خدای خودلې دی 15 منټه نو تعجب نے کولو چې پروردگارا تو 15 منټه کې به دا بوډا څنګه هندستان ترسه خوای سلیمانا د خدای وعده رښتیا دي ورپسې لاړ شو او د هندستان پزمکه د بوډا نه ساقه بس کړه نو ما تدري نفس بأي ارض تموت اس نفس ته علم نشتا چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې ملاقات شد اسرائیل علیہ السلام سره یو بزرگ لیکلی دی یو سړی ورتل چې په دې مې پوهیږي چې زه به څنګه مرما ورتل تا به مار خوري او داغې نه به تمري مار به مې خوري دا خو اسانه خبره یو برج جوړ کو ډېر اوچت او پاس په برج کې کېناستو چې مار به دې ځای ته د کم ځای نه راځي اوس مار خو پس مکه ګرځي یا سړو مړو کې پاس برج ته به مار څنګه راځي د وخت چې پورا شو کټ کې پروت ته او ټپوس په پنجو کې مار رانی ولې دی چرای و پیراوای کټ کې او خورو ان لله و انا قرآن راغه اینما تکونوا یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اینما تکونوا یدرککم الموت چرته کې چې ای تاسو نو مرګ به تاسو بیا مومي
دا مرګ در پسې ګرځي داس نو چرته چې دې به بیا مومي په وخت بنش ولو كنتم في بروج مشيده بروج جمع د برج دا اگر کایي پاغه برجونو محکم او لورو کې التبم د مرګ نه خلاص دا وتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان جناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ دینی تقاریر کیسٹ بہم تاصلا ددی دکان نہ ترلا سکے دیشی اور خصوصاً د علماء دیوبند د تقاریر کیسٹیں نارض میں داو جی چیس نفس پدے قادر نہ دے چې زما مرګ به په کم ځای کې دې سړي ته دا پته نه و چې برج کې بم په کټ کې زه پروت یم او زه به مړ شم علما لیکي چې یو بادشاه او د هغه یو زوی نجونیانو ورته وویل چې ستا دا زوی چې دی دا بزمره خوري او د هغې نه به دی مړ کېږي او په هغه شپه به خوري چې په کومه شپه د واده شوي کومه شپه د واده وشي په هغه شپه به د زمری خوري او د هغې نه به دی مړ کېږي ډېره موده بادشاه خو اول واده نه کولو زوی ته چې زمری ونه خوري او زوی دی ځوان شوی دی اړه کې خیال وکړو چې واده ورته کومه او دا د بادشاہ ټول طاقت با پاغه بنگلا او دروم چې په کومه بنگلا کې د ناوی او دی زمره برازي په کومه ټوپه بولګو ټوپه کې بې لوی قوت به تیګر چاپیر واده تیار شو واده شو ډوله رااله کم بنگلا کې چې ناوی او زلمې دي غیر چاپیر تینا فوج ولاړ دی او څومره ایمونیشن چې دی هغه ټول د دې بنگلې نه غیر چاپیری خېده او سړی ورته ناس چې زمره برازي پکما داناوی دې زلمی ته وایي چې اوس یو د الوا پلیټ راغې ناوی او زلمی ته ناوی ورته وایي چې داس ټول طاقت د بنگلې نه غیر چاپیر وی چې دا مې پلار ته نجومیانو ویلیو چې په کومه شپه ستا د زوی واده وشي نو زمری به خوري او د هغې نه به دی مړ کي نو پلار مې د هغې حفاظت دپاره دا ټول فوج غیر چاپیر ودرولی چې زمری رانشي نو دا ناوی ورته وایي چې ما دا زمری اډو لیدلی نه دی چې د ده څنګه شکل دی نو د هلک تیلی راواغستو او د الوا په دې پلیټ کې اوس د زمری شکل جوړ چې د زمری شکل جوړ کو تیار شو ناوی ته وایي چې زمری داسې دی په هماغه زمری کې الله روح پوکوالو د پلیټ نه را ټوپ کو د بادشاه زوی د مړی وډي ومړ چې بادشاه خبرېدو زوی مړ پروت څه چلو ناوی ورته داسې تاسو خیال راغی هغه کم قوت ته علیه الصلاة والسلام تاسو ته پته ده چې د مقربینو عبادت چې دی هغه خو ټوله شپه دی د شپې لګیا دی الله سره راز و نیاز کوي څوک ورته راغی چې صاحب او بر او خطی او ستا ټول مال چې دی هغه اوبو یوړو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې زاغه چا سره په
راز و نیاز کې اخته یم چې دغه مال د چاوو نو زما څه کار دی چې زه به د مال پسې منډې وام زما مال چې دی دام د خدای او زم د خدای ما او لګیا هم خدای سره ما نو خو چې د چا مال او هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه نو زه اوس هغه ولې پرېږدم او مال پسې منډې ووام علماء وایي چې داغه انتها ده د استغراق فی الله دا الله په ذات کې چې سړی بالکل مستغرق شي دا بالکل د دې انتها ده چې جواب داسې ورکړي چې دې استا غړي زرګونه غړي او چيله او مال حال اغار څوبو یو ښا دا چاو او چې دا چاو هغه یو زما څه کار دی چې دا چای ما هغه تناسته زئی بل اورز شوا دا ایوب علیہ السلام اته زامن او په اتو ورو زامنو کوټه او ورزیدا او اتو اړه تلان دي شو مړ بیا راغی چې ایوبا کوټه را پریوته دا او اتو اړه زامن دي تلان دي ایوب علیہ السلام وی چې خاطوه کوټی لاندې دی وی چې او الحمدلله خدای هغه د خاقولو د غم نه دې خلاص کړ تیار خاخم زامن دی او زامن دی مړ دی وی زما زامن ندی دا د خدای او امانت ما سره یې خو خدای خپل امانت یوړو نو زما څه کار دی چې اوس خدای غوندې ذات سره پراز او نیاز اخته ما اوس هغه په پرېدم او زامنو پسې به منډې وم اصل هم لږ سوچ وکړي چې دا لا څنګه ایمانو دا لا څنګه ذهنیتو دا لا څنګه انسانیتو دا څنګه عقل او دا څنګه فهم د مال متعلق دا خبره کوا او د زامنو متعلق دا خبره کوا مونږ به دسیو قرآن ته ولاړې د شپې حافظ پسې आवाज بوشي چاله زوی دي چا بلختوالو ویني کو کله قرآن په ځای پرې نو کو او پسې منډه ویني مونږ به داسې هغه اسه ما چې دې خلقو ته مونږ ګورو زه خو حیرانم چې مونږ بني آدم یو یا مونږ کې د انسانیت بوش خدای قسم که انسانانم دغو که بني آدمم دغو او که د الله مقبول بندگانم دغو دین زیاد لو امتحان او لو ابتلاء عزیزانو بل څه دیشي چې د زامنو غوندې او اته زامن او اته وړه کوټه پر وګرځي دا تلان دي او شیطان ته وایي چې خپل کار کوا د زامنو د کوټې لاندې کېدو کې زما او زما د خدای په منځ کې تحایل نشي واقع ستاسو خیال دی چې د زامنو کوټې لاندې کېده به ما د خدای نه غافل کی یا خدای سره به زما رابطه او تعلق چې د هغه کټ نه نشي عزیزانو بیا شیطان لعین خدای ته وې
چې یا الله دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چې دا شپه ورځ تا په ذکر و فکر کې مستغرق دی دا په سټه جوړ دی بدن جوړ دی نو د دې یره ستا عبادت کوي چې اسنه چې په بدن می بیمار نکی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار او داسی بیمار شو چې 38 کاله بیمار 38 کاله بازه واعظانو نبا تاسو اوریدلی چې ایوب علیہ السلام داسې بیمارو چې بدن کې چینجی شوی خو عزیزانو دا یاد لرئ پیغمبر الله په داسې مرض نه بیماری چې خلق ته نفرت او هغه سبب د نفرت د خلقو وګرځي د پیغمبر ډېر پاک بدن وي او په ژوند هغه کې چینجی کېدل چې دي دا خبره ټول اسرائیلیات او واعظانه د کوسلې غوندې دي دا حقیقت نه دی ایوب علیہ السلام بیمار یقینی وو او داسې بیمارو چې 38 کاله کې صرف د په سرمن کې اډو کې تاو وخه پکې نه و او د غربت دا حالو د غریبای چې د بیبي با د ورځې مزدورای لتلا ما خام به چاغه پیسې راوړې نو پاغه پیسو به پنیمو پیسو خاون له پریزانه برابر کړه او نیمه پیسې به د الله په نامه د سر صدقه ورکړه خزه به مزدوری کوله نیمه پیسو به د پریزانه برابر کړه او نیمه به د خدای په نامه د سر صدقه ورکړه صدقه ډېر اوچت شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه رد البلاء صدقه چې ده هغه هر قسم بلا او مصیبت رد کوي حدیث کې راځي چې بلا او مصیبت د اسمان ناراضي او صدقه د لاندې نه ورشي نو پاس په اسمان کې جګړې هغه افت چې کوم پتا را نازلې ده الله دې د صدقې په برکت داګه د بچو سره عزیزانو د صدقې بیا ډېر اقسام دي ډېر قسمونه علما لیکي چې شیطان لعین خدای پاک ته وی چې یا الله دا ایوب چې ستا عبادت کوي نو دې په څه جوړ دی کله دا بدن جوړ نه دی دې یې ستا عبادت کوي چې زما دې بدن کې خدای پاک څخه نقص وانه چي نو مرض پراغه بیماری پرالو 38 کال بیمارو خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن میں سچ دې خو خدا ور سره وکا خو یا الله زړه او جبه ته مې سموایا چې زړه مې ستا کور یو په جبه تا یادو نزړه او جبه ته مې سموایا او نور ټول بدن سره مې چڅکه تمام بدن
داسې ویلی شو چې هغه پښتو کې ورته د کټ نه چان وایي. د عبادت دا عالمو چې جوړو نو نیمه شپې پورې به عبادت کولو، نیمه شپه قدر به خوبم کول، او چې بیمار شو نو بیا به ټوله شپه د خدای په ذکر کې اخته و، ټوله شپه. دنیا ته وښوده او خدای تم په دې پوهې چې مرض داوم د خدای د طرفه، تکلیف داوم د خدای د طرفه. نو چې هر کله خدای زه محبوب ګڼم نو د محبوب د طرفه ارک چې وی بیا بزداوم چې هر کې ازیار میرا صد نه کوست. خدای چې ستا د لاس دی دار څه نیک. رحمان بابا وایي کنه چې ستا د لاس واړه مال را نافیدی، ستا د لاس واړه مال را نافیدی، کم زہر وی په زخم کا ملهم وی. او چې ستا د لاس ای که په بدن میں او په زخم را ته زهر مو لګے نو زبردام نافیه ګڼم. ستا د لاس واړه مال را نافیدی، کم زہر وی په زخم کا ملهم وی. زبیتا ہسی گمان کرم چی سفال دے، کنسکور میں پجن لبانو جام د جموی. رحمان ستا پا مخمین دے خدای خبر دے، رحمان ستا پا مخمین دے خدای خبر دے، کپدے کی بہی چرے زیات و کم ہوئی. عرض داو چې تکلیفات ټول من جانب الله وی، متبر تکلیف په وخت کې وای چې الحمدلله. او د څه باندې چې یو اختزال د پاسه کوک شي، چې یو اختزال د پاسه کوک شي، ځان هغه ساعت لخدای مرور کې. پدې پوښوي چې یو اختزال د پاسه کوک شي، ځان هغه ساعت لخدای مرور کې. زکام دی وای نوم خدای نه ګیله او شکایتونه شروع کې تبدیونی سي یا در ټی وی ولګي نو ځان د خدای نه مرور کې. نه د مینې تقاضا ده چې ستا د لاس واړه مال را نافیدی، کم زهر وی په زخم کا ملهم وی. د مینې تقاضا ده. نو عرض میں داو چې د ایوب علیہ السلام هو عاشق صادق، یا بنیم شپه پر عبادتو په جوړوالی او یا بټوله شپه لګیا. اتلس کال پس الله ته یو التجا کوي، او التجا څه کوي؟ اذ نادى ربه عني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اللہ تا التجا گئی چه پروردگار شیطان مالا دیر تکلیف را رسی. شیطان راتا وسوسه اچي
قسمه قسم ایزاګان را رسي او تکلیفونه خو ورته رسولي خدای پاک، لیکن خدای ته د تکلیف نسبت چه ده دا د ایوب علیہ السلام ضمیر نه گواره کولو چې زه به معشوقې ته څنګه یم چې ستا د لاسه ما ته تکلیف را رسي. نو دا به څوک یا دا مونږه کولی شو مولیان یا میاگان یا پیران زوی دینا جوڑا دے ملا صاحب راوجی زوی بنا جوڑا داولی ہم بس خدای کار دینو خدای رانی ولیونو دسی وہی کرنے بزرگ جمیل صاحب زوی دینا جوڑا دے بس خدای رانی ولیون تو بمی دی خود سبا ہوا دسی وہی کرنے او جتا داوئی کہ خدای رانی ولیون تو بمی دی خود سبا ہوئی دا دبی ہوئی زبان سره خدای نه شکایت ته یعنی خدای اخکار نه نو سبا ہویا مکانی چې مړای نه ویني ولې تاسو خیال لرئ ایمان بد ایوب پیدا کې چې اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ شیطان ما تیزار رسی، شیطان ما تا تکلیف را رسی، عذاب را رسی. خدای ته وایي چې الله دا تارا ترسي شیطان کی دا الله کرامم په جوش کې راځي او جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې ورشه نو دا بیماری 13 کاله و مجیب و غریب خزر مزدوری کولا مازیګر به چا د مزدورۍ پیسې راوړي نو پنیمو پیسو به دته پریزانه جوړه کړه او هغه نیمه پیسې به د سر صدقه د خدای په نامه ورکړي. یو ورځ په خبره ته خپه شو دا بتا صلاح پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان جناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور دین علاوہ دینی تقاریر کیسٹ بہمتا صلاح جدید دکان نہ ترلا سکے دیشی اور خصوصاً علماء دیوبند د تقاریر کیسٹیں نو قسم ورته وخورو چې زه جوړ شم نو سل درې بګې وهم. عزیزان دای د خزې عالم او دا د دا عالم خزه مزدوری او دل پریزانه جوړاوه او د جبه زړه چې نه د خدای نه بغیر بل چا سره رابطه ما جوړاوه د چې دا دعا وکړه چې الله شیطان ما ته ایزار رسي نو الله جبريل علیہ السلام ته فرمایل چې ورشه او ورته وایا چې خپه پزمکه هوا او چته دې چرته شو جبريل راوچت کړو چې دا سي روان کول خپه هوا پزمکه چې خپه والا نو د خپل لاندې یو بهترینه چینه راووته. الله وی جبريل علیہ السلام ته چې په دې چینه وبو کې دله غوپه ورکا دے پاگا اوبو کی ورڈوب کو چو ڈوبی کو راوی وستو علماء لکی چے ایوب علیہ السلام دا سی ہو چے تابوی چے دے خو پٹول عمر کی چرے بیمار شوئے ندے ادا 13 کالو بیمار ناستے جبریلم ناستے ہو دیم ناستے ہو خبری کئی خزے مزدورے تتلیوہ اور آلا جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې بیبي څه ګوري وې دې کټ کې زمان بیمار پروت اوس ابيبي غریبي ته څه پته ده چې بیمار دا جوړ شوی دی او ناس دی. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې او بیبي کستاو دا بیمار سترګې په خپلو کې مخامخ شنو یو بل بو پیژنئ. ایوب علیہ السلام سر اوچت کو
چې بیبي ورته داسې وکړه فوراً په سجده پریوته او د خدای لاک لاک شکریه ادا چې الله دا 13 کالو بیمار د سترګو پرات کې خدای تا ما ته بیا یو او دا الله نه شکوا او شکایت نکو او په هر وخت کې الحمدلله وې دا یو ټکی یاد لرئ چې څومره لوی نه لوی مصیبت او تکلیف در باندې راشي وإنا إليه راجعون وایا او دا وایا چې خدای الحمدلله دا ستاد طرف دی زت راضی رضا علی القضاء دا ایمان رضا علی القضاء الله چې تا د پاره څه شی مقدر کړی دی او ستا په حق کې خدای څه فیصله کړی ده په دې راضي کېدل دا ایمان او د دې شکایت کول دا د بیمانه او د دینه علامه پلار دې مړ شو الحمدلله زوی دې مړ شو الحمدلله خزا دې مړ شو الحمدلله لور دې مړ شو الحمدلله ستازن کدن شو الحمدلله لوی مخلوق په تمام کائنات کې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام او اشد بلاء الاقرب فالاقرب لو امتحانات شو اپ دې خلق نو 13 کال بعد او د دې حوالی بعد هغه ګډي او چيله چې څومره وبوړي داغه نه یو په لفظات الله پاک ولا نور ورکړ هغه ټول ځامنې چې د کوټې لاندې شوی او مړو نو الله هغه ټول ځامن مړو ورته بیا راځوندې کړ یو امتحانو زما د طرفنا تپکی کامیاب شو نو زما عزیزانو دا الله د طرفنا امتحان باندې چې سره راضی شي او شکر وباسي نو الله پاک دومره انعامات او مهرباني پیو کی چې دا انعامات او مهربانو بیا دې شکریا نشي ادا دا د قران کریم دا هغه آیات تفسیر چې واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب عزیزانو الله پاک دې په موږ امتحان کوي نه ځکه چې موږ خو طبيعي طور کمزوري یو موږ داغه امتحان تاب نه لرو امام حسن او حسین بیمار دي حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدله روزي نیس الله دواړه جوړ کړ چې جوړ کړه خزه او خاون روزه کړه ما خام له روزمات برابر څخه یو څو قجوره او دور بشو روټای و نو دور روټای او دی دو کسو دور روزوا ان روزماتي ټیم او دروازه کې आवाज وشو چې دا الله په نامه حضرت علی بی بی فاطمه ته وکړه دا مون خو د یو ورځې روزه نیولې دا او دا د دوه ورځو نهار دی راځه چې دا روټۍ دی لور نا تیار جوړ کړه ما خامه هغه اوچت کو بار ملنګانو له ورک د دې روزه مو او شپم نهار شوا سبا له بیا روزه سبا شپه له بیا حضرت علی سم مزدوری کړي او صدور بشو روټای کجوری او ستوان بیا دروازه کې اند ما خام پټیم کې आवाज وش حضرت علی فاطمه ته وکړه او موږ د دوه ورځې نه هر یو دا د دریو دي نو موږ نه دي ته ضرورت زیات ته اما خامه بیا اوچت کو هغه بار ملنګانو له ور چې سباله بیا ما خام تیار یو چې تیار وکړو بیا आवाज وشو چې دوه کسایو د سلور ورځو نه هریو حضرت علی او بی بی فاطمه وی چې مونږ نه ورځ دوی زیات دي
مونږ د درې ورځو نهر یو اول حق د دوی دی ورې وړه وغي دی ور قرآن راغی اسو هم خپه نشئ خدای پر راسته که نه مولا توب شته نه بزرګي شته نه میا توب شته خیال مراغېږي نه خلوتونه شته دی نه دا ټول د اختر ښایسته دي لواړی غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅوي تاسو خیال راغی مسلمانی دا شی دی چې دا زه درته وایم لګېږم دا به زه وکړم زما نیکه چې د قبر نه روځي والله کې ایمان توبه استغفار قرآن راغی چې حضرت علی او بی بی فاطمه نظر منله او نظر کې ور سره بیا څه چالو شو یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا خزه او خاون دوارو په نظر باندې وفا وکړه او دا په نظر وفا ولې وکړه ځکه چې دوی یې د دا ورځنا چې د کوم ورځې شرب په ټوله دنیا باندې خور وي الله دې امان راکړي او بیا ملنګانو ته وایي څه چاله چې روټه ورکوله ای ته وایي څه هغوی ته وایي چې انما نطعمكم لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد